سلیمان علیہ السلام تقریر کولو قوم تا او یو بوډا سړی پکې ناست. اسرائیل علیہ السلام دی جلسه تراغه او دی بوډا ته دا سډیر کته. دی بوډا ورته ویلی چې صاحب دا څوک دی؟ ودا د مرګ ملائکه ده. ورته وی چې دا د مرګ ملائکه ده، د خدای خاطر وکړه، دا د کته می خوښ نه دي. ما لډه روان ګوري او ما د دې زینا چرته بل زه ته بوزا. دا واقعه اوس کېږي په شام کې. سلیمان علیہ السلام باد ته حکم وکړو، دا بوډا روچت کو د شام نه هندوستان ته راو. اسرائیل نے تپوسو کو چې دی بوډا ته دی ولې داسې کته؟ وی د وجه د ډېر تعجب نه، د دې وجه مې ورته کته چې ما ته حکم شوی دی چې دی بوډا نه روح والا په هندوستان کې او بوډا ناسته په شام کې او کل بلس 15 منټه پاتې دی هغه ټیم کې چې کوم خدای خودلې دی 15 منټه. نو تعجب نه کولو چې پروردگارا په 15 منټه کې به دا بوډا څنګه هندوستان ته راسه. خو سليمانا د خدای وعده رښتیا دي، ورپسې لړا شو او د هندوستان په ځمکه د بوډا نه ساقه بس کړه. نو ما تدري نفس بأي ارض تموت، ایس نفس ته دا علم نشتا چې زما مرګ به په کومه ځمکه باندې